نن ملګرو د جناب عمران خان صاحب او د بشرا بیبي د نکاح کیس حوالې سره فیصله وه څه فیصله مخې ته راغله. جناب کنگ شیر افضل مروت صاحب ته جناب عمران خان صاحب واپسی ورکړه چې ته را واپس شه. اعظم ملګرو دغه یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ دی هغه در سره شریک کومه. خو د بیټ چې کومه نښه واخیستلی شوه ملګرو نو لندن پلین او مخکې نه چې کوم دا فیصلې وي نو هغه مخکې نه شوي وي. د هغې چې کوم ثبوت دی نو هغه مخې ته راغلی ځکه ملګرو چې په 11:30 بجې باندې دغه فیصله مخې ته راغلې وه خو د هغې نه مخکې چې کوم پیپر چاپ شوی و د الیکشن کمیشن د طرف نه نو په هغه وخت کې په هغې باندې د بیټ چې کومه نښه ده نو هغه موجود نه وه. مطلب دا چې دا د مخکې نه هر څه پلان شوي وو چې د پی ټي آی نه د بیټ کومه نښه ده نو هغه به اخیستې کېږي. په تاریخ کې ملګرو په اولني ځل باندې داسې الیکشن دی د کنگ عمران خان صاحب برکات وګورئ. په تاریخ کې اولنی داسې الیکشن دی ملګرو چې کوم ووټران دي نو هغوی په ایم پی اے ایم این اے پسې ګرځي خو هغه د پی ټي آی ورکران چیرې کم یو کس ولاړ دی او چاته عمران خان صاحب ټکټ ورکړی دی چې زمونږ کم فرض دی په 8 فروری باندې اوټ عمران خان صاحب ته استعمالول چې موږ هغه خپل فرض ادا کړو. نو په تاریخ کې اولنی داسې الیکشن دی چې ووټران په ایم پی اے په ایم این اے پسې ګرځي. څنګه تاسو کتلی شئ کمپین چالو دي خو د پی ټي آی چې کوم ایم این اے ایم پی اے دي هغوی کمپین نه کوي ځکه چې ووټرانو ورته ویلي دي چې تاسو کمپین مه کوئ ستاسو ووټ به ستاسو ته دررسي او هغه په موږ باندې د عمران خان صاحب قرض دی په 8 فروری باندې موږ دغه خپل قرض ادا کوو که نه انشاءالله العزیز. کمنټس کې موږ سره خپله رای لازمي شریک کړئ. بل طرف ته ملګرو څنګه چې تاسو کتلی شئ چې دا ویل کېږي چې یاره ایران کومه حمله کړې ده په پاکستان باندې ډرون نو دا ویل کېږي چې یاره جناب عمران خان صاحب چې کله په اقتدار کې و نو هغه دې سیټ کې تاسو ته دا بیان ښکاري هم وایي که چېرته ډرون راغلی نو وایي زه به خپل فورسز ته ویم چې دغه ډرون راوغورځوئ چې د پاکستان حدود درنه استعمال نه کړي. وجه څه ده چې ایران په پاکستان باندې حمله وکړه او په هغې باندې ډرون اټیک وکړو. دا هم یو ډېر غټ سوالیه نشان دی. هغه خلک چې ذمهواري ورله ورکړی شوې ده د دې ملک حفاظت کول نو هغه خلکو باندې ډېر غټ تنقید روان دی. په دې باندې ملګرو عمران ریاض صاحب دا خبره کړې ده چې پاکستان الحمدلله دا صلاحیت لري چې هغه د امریکې چې کوم ډرون دي نو هغه بند کړي وو. نو د ایران ډرون بندول دا څه دومره غټه مسله نه ده. پاکستان د امریکې ډرون بندولی شو خو زه یم هغه د چا اقتدار و چې په دې پښتنو باندې به ډرون نه ورېدل. خو افسوس دا دی چې هغه خلک چې هغه اوس هم د دې خلکو څه کوي مرستې کوي. عالمي میډیا چې کومه ده نو د هغې مطابق د حملې چې کوم جوابي کاروایي ده نو هغه پکار ده چیرې جوابي کاروایي ورله ورکړي جوابي کاروایي پې وشي. جناب عمران ریاض صاحب دا خبره کوي. ملګرو څنګه چې تاسو کتلی شئ چې د جناب عمران خان صاحب کوم مقبولیت دی نو الحمدلله وخت ته وخه سیوا کېږي. څنګه چې تاسو ته ما په دې ویډیو کې هم ویله چې ووټران په خپله ګرځي. سوشل میډیا چې کوم ټیم دی کوم د سوشل میډیا نوجوانان دي دا خو د سوشل میډیا چا سره چې موبایل دی چې چا سره موبایل نشته دی د هغوی جذبات هغوی خو داسې جذبات دي چې هغه ته وایي ما ته لږ موبایل را مخامخ کړه چې وایي زه پکې څه ویم. هغه نوجوانان چې د هغوی سره موبایل دی او په ګوګل ګوره دا د ګوګل سروې ده یې سیر کې تاسو ته ښکاري چې ګوګل کومه سروې کړې ده نو په هغې کې را روان الیکشن 78% چې کوم دي نو څوک مقبول دي پی ټي آی او چې کومه د پی ایم ایل این پارټي ده نون لیګ نو هغه 13% څه ده هغه 13% ده او پیپل پارټي 3% ده او تحریک لبیک چې کومه ده نو هغه 2% ده. دا د چې کوم د ګوګل لکه دې کې داسې نشته چې د پاکستان یو پلانکې چینل دی ډنګرې چینل دی نه ګوګل چې انټرنیټ کوم سرچنګ کړی دی چې په روان الیکشن کې د چا ووټ زیات دی څوک زیات سرچنګ کوي چې د پی ټي آی پوسټونه ګوري او مینه محبت ورسره ساتي نو هغه څوک دي هغه پی ټي آی د کنگ عمران خان صاحب دی. بل طرف د ملګرو څنګه چې په پاکستان کې عمران خان صاحب مقبول ترین لیډر دی نو د دنیا په سطح باندې هم د جناب عمران خان صاحب سره چې کوم زیاتې کېږي نو د هغې په حق کې اواز اوچتېږي. د سیر کې تاسو ته ښکاري د ټایم چې کوم اخبار دی یا د سوشل میډیا ویب سایټ دی نو په هغې باندې د عمران خان صاحب
چې کوم تصویر دی نو هغه لګولی شوی دی او څه یې لیکلي دي دا یې لیکلي چې یاره د پاکستان کوم مضبوط ترین خلک دي نو هغوی عمران خان صاحب د اقتدار نه بهر ساتي چېرې دا د اقتدار نه بهر شي خو د عوامو د زړونو نه هغه عمران خان صاحب چې کوم محبت دی نو هغه د هغې نه نشي ایستی دا د اخبار باقاعده ټیوټ کړی دی بل طرف ته څنګه چې تاسو ته مو وایي چې د شیر افضل مروت صاحب دپاره د جناب عمران خان صاحب چې کوم هدایات دي نو هغه دا دي چې هغه د کراچۍ د سند چې کوم هغه کنونشن کوي یا کومې هلې ځلې کوي نو د هغې نه هغه را وغوښتو باقاعده د پی ټي آی چې کوم ویب سایټ دی په هغې باندې هدایات جاري شوي چې عمران خان صاحب ورته وایي چې یاره ته واپس اسلام آباد ته راشه او تا نه یو زه ډېره غټه ذمواري در کوم ته هغه ذمواري ترسره کړه نو تاسو ووایئ ملګرو چې وجه څه ده چې عمران خان صاحب شیر افضل مروت صاحب واپس را وغوښتو او هغه له کومه هغه غټه ذمواري ده چې وله ورکړی کېږي چې یاره ته به دغه ذمواري سرته رسې بل طرف د ملګرو دې سیټ کې تاسو ته ښکاري دا نه خو کنونشن دی نه جلسه ده دا د سابقه سپیکر اسد قیصر صاحب یو وړکو غوندې ریلي ده او دا خلک وایي موږ د پی ټي آی د چې کوم امیدوار دي نو وایي د هغې مقابله به کوو د اسد قیصر صاحب دا ریلي وګورئ خو ګوره ویډیو تاسو مینه اوس نه ورکوئ ګوره زه تاسو نه ډېر سخت ګیلمن یم وجه څه کیدی شي په محبت کې به کمی نه راولئ دا جنګ لا شروع دی دا جنګ لا ختم نه دی تر هغې پورې چې تر څو پورې کینګ عمران خان صاحب موږ د خپل عوامو د طاقت په ذریعه باندې د جیل نه نه رایستې ویډیو لازمي د ټولو ملګرو سره شیر کوئ بل طرف د ملګرو د کاغذات نامزدګۍ چې کوم سلسله ده نو په هغې کې نن د پېښور های کورټ کې د مراد سعید صاحب چې کوم درخواست دی نو په هغې باندې فیصله محفوظ شوه ګورو چې څه فیصله مخې ته راځي بل طرف د ملګرو د جناب عمران خان صاحب نن په چې کوم کیس دی د نکاح حوالې سره نو په هغې کې د خاور مانی کا چې کوم د هغې مخکینی خاوند دی د هغه خو دوه درې قسمه بیانات دي خو نن پکې د چې کوم د ګواهیان دي نو د هغوی د پیشۍ خبره وه خو هغه چې کوم الزامات د خاورمانی کا کم ملازم دی او کم الزامات هغه لګولی دي نو هغه ثابت نه کړل په وجه باندې جج چې کوم الزامات هغې لګولي نو هغې خارج کړل او د عدت نکاح حوالې سره چې کوم کیس دی نو په هغې باندې به عام لیول سره چې کومه کاروایي ده هغه به کېږي چې کوم دوی الزامات لګولي یا چې کوم ګواهان دي پیش کړي نو د هغوی چې کومې خبرې دي په هغې کې څه خاص صداقت نشته دی نن یې هغه کیس په عام لیول باندې د چلولو فیصله وکړه هغه ملګرو یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ دي هغه مې ستاسو سره شریک کړه ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کې کمنټس کې موږ سره خپله رای لازمي شریک کوئ چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې یو آواز پاکستان زنده باد عمران خان زنده باد تل دی وی آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی د لوی الله پامان